نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زما ورور پجمان درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مونږه داودس متعلق بیان شروع کړو کدا جمعه هم الله رب العزت مونږ لا زندگی او ژوند را نصیب نو لسمه جمعه داودس متعلق په زمونږ بیان وی ما تاسو ته تیر شوی جمعه المبارک په ورځ باندې د سپګمو متعلق د ناک ان متعلق بیان کړو دا جمعه به ان شاء الله تاسو ته په مخ کې بیان کوم الله رب العزت دا چهره دا مخ د انسان دا سه انداز کې جوړه کړی دا چې د انسانانو پہچان په جوړ کړي او دې کې لوی تفصیل لې کله چې انسان معلومیږي نو دا د پہچان د مخ نه معلومیږي لکونه کسان یو ځای کا د دې لکونو کسانو پہچان په مخ باندې کیږي لس کسان یو ځای کا مخونه او سهرونه دي اخوا کا لسو کسانو کې موږ پہچان نشو کولای چې تاسو کې تاسو نو الله رب العزت د انسان پہچان په مخ باندې کړي لوی نعمت ته د انسان دا مخ دا پہچان او به الله رب العزت د انسان حسنواله د بدن د ټول بدن حسنواله دا په دې مخ باندې کړي دا ټول بدن یو بهترین یو اعلی حسندار دی خو چې د مخ حسن نوي نو بدن تسوک حسن نوي او چې کوم وخت د انسان ټول بدن د مخ نه علاوه غیر حسندار دی خو چې مخ حسندار وي نو خلک په معاشره کې وای لانکه ډیر خدای نو دا الله رب العزت د انسان په دې مخ کې دا حساب کتاب جوړ کړي او د انسان خو بچ مونږ ګورو نو دا الله رب العزت په دې مخ کې خوستي دي خلک وای تندې تریو دي د انسان کوڅه چې مونږ ګورو نو دای په دې مخ کې خوستي ده د انسان خوشاله چې مونږ ګورو نو دای په دې مخ کې خوستي ده دې ته وای د الله رب العزت یو لوی نظام وس په اودس کې د دې وینځل فرض دي یو بار په اودس کې وینځل فرض دي او 3 بار په اودس کې وینځل سنت مؤکده دي خود د مخ تعلق ته یو څو اندامونو سره دی علما ذکر کوي چې ناسویا تندې ته دا تندې
مکمل تندے عربی کې وته جبن هم وای او کوم وخت چې داخله بند شي او د داخله بهرنه حساب او پوزا ناکس انسپگمی او زکن دا زنا رخسار النگی اطراف اوزونین د غوګونو اطراف چې څومره دي د مخ طرف ته دی ټول ته د مخ حصوي نو دا په مخ کې وینځل دا ټول اندامونه وینځل سنت دي خو کوم وخت چې دا مونږ وینځو نو د دې نه مخکې یو دعا وین اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی کم اندامونه چې مونږ وینځو په اودس کې او د اودس د عبادتو د سنت لپاره ورځ په قیامت په دغه اندامونه پړقېږي روښانه به یو بهترین پړقوالی به کوي د حسن نو ورځ په قیامت اللهم بیض وجهي یا الله زما مخ پړقېدار جوړ کړي حسندار یوم تبیض وجوه وتسود وجوه یا الله په هغه ورځ باندې چې کوم مخونه ته پړقېدار حسندار جوړي او زمون مخونه د توروالي نه محفوظ کې ځکه د جهنمینو مخونه به تور وي او د جنتینو مخونه به ښایسته پړقېدار وي حسندار نو کوم وخت چې موږ او تاسو مخ وینځو نو پهلا کې دا دعا پکار د چې وایو یوم تبیض وجوه وتسود وجوه اللهم بيض وجهي اللهم بيض وجهي يوم تسود وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم ففي رحمه الله وس د مخکې مسائل ته لاړ شو ټول مخ ایک بار وینځل دا فرض دی لمدول او 3 بار وینځل دا سنت مؤکده دي علماء ذکر کړی دا بعض اشیاء مونږ نه جلدی سره په اودس کې پاتې کیږي وای د دې النګو سره او د دې وګونو نه دی غاړه دا ایریا لیکل دي چې ګیره وی او ګیره دی نه وی دا وینځل فرض دي دا وګونو عربی کې دی وګونو دی ایریا تا اوزونین اطراف اوزونین دی ته وی خو کچري د بازو خلکو ګیره دومره غنه ده چې د غزې ته ورسېدل په مشکل وي نو بیا د غزې د ګیرې د پاسه وینځل واجب دی که دغه اندام ته اوبه ونه رسېږي نو د ګیرې د بره حصه وینځل واجب دی په مخ کې مونږ چې مخ وینځو نو کوم وخت چې دا شونډې بندې شي نو د شونډو بارنۍ حصه وینځل دا فرض دی او کوم وخت چې د انسان ګیره وي او دا ګیره ګڼه ده یو خو زمونږ استاسو لکه زما ګیره والا د ډیرو یارانو دوستانو ګیرې رنګی وي
نو چې کومه ګیره رنګی ده نو بیا به چهره چې څومره مخ ایریا ده دا وینځل فرض دي او که چېرې دا ګیره ګڼه ده نو بیا د ګیرې خلال کول د ګیرې د پاسه اوبه تېرول دا واجب دي خیر دی که دننه څرمنې ته اوبه ونه رسي نو بیا د ګیرې خلال 3 پیرې کول علما د دې خلال طریقه ذکر کړې ده دا لاس په اوبو باندې لون کې او د مرۍ د طرف نه مرۍ ته به د لاس شا کې او د دې مخ د دې لاس دا مخ په د مخ طرف ته کې او بیا به خلال وکړي 3 بار خو 3 پیرې په دې لون لاس په دې ګیره کې دننه وال دې ته خلال وایي خو سنت خلال هغه دی 3 بار په ګیره کې چې کومه ګیره ګڼه ده او د هغې دننه چهره وینځل لامحال دي اوبه رسېدل لامحال دي نو دا ګیره قایم مقام په دغه مخ ته نو په دې صورت کې بیا د ګیرې خلال کول او که چا دې چهرې ته اوبه ورسول یوه ګیره رنګۍ ده نو هم د ګیرې 3 پیرې خلال کول دا سنت مؤکده دي نو تا ته به د سنتو ثواب میلاو شي دا موږ تاسو چې دا اودس کوو او دا مخ وینځو نو دا مخ وینځل د دین الله رب العزت د انسان دا ګناهونه رجي د انسان دا ګناهونه دا مخ ته پسله کېدلې ده اندام د سترګو ګناه شوی ده په خوله باندې الفاظ ویلې شوي دي داسې نوره ګناه شوې ده نو دا موږ تاسو چې دا مخ د اودس د عباداتو دپاره وینځو قید پکې ګوره عبادات شته نو د انسان ګناهونه الله رب العزت د دې سره وینځي کوم سړی چې د عباداتو دپاره او 15 وخت اودس کوي او کوم سړی چې د عبادت 15 وخت اودس شته دی خو د اودس ډېر شوقي نه دی نو د هغه په مخ کې د روحانیت ډېر فرق وي روحانیت چې الله رب العزت د مخ ته راولي په عباداتو سره راولي خو دا اودس یو مستقل یو لوی عبادت دی نو موږ تاسو چې په معاشره کې روحاني سړی پیژنو روحاني نو هغه موږ تاسو په نورو اندامونو سره نشو پیژندی د هغې پهچانه به موږ تاسو د مخ نه کوو یاره وایي څه ډېر ښایسته سړی دی وایي څه ناشنا مخی دی سړی وایي چې ګتې مې ورته نو په دې معاشره کې ډېر خلک اوسېږي روحانیت چې د انسان راځي بدن ته نو دا ظاهریږي په دې مخ باندې امام ابو حنیفه رحمه الله زموږ د مذهب امام چې څوک کم دی د هغې متعلق ذکر دی د فضیل اعمال کتاب هم ذکر کړي دي وایي کوم وخت کې به چې چا اودس کوو او دی به په دې اودس کې د مخ ته ورنږدې شو دا مخ به وینځلو بر یو کس نو امام صاحب دا وی چې ما د انسان د مخ نه چې کله دا صغیره ګناهونه او کبیره ګناهونه انځلې کېږي دا ما ته ښکاري نو بزرګانو اولیاو ته کوم چې د کرامت خاوندان دي نو هغې ته هم دا ښکارېدل او زموږ امام صاحب ته به هم ښکارېدل نو موږ تاسو چې د اودس خصوص
په یو سنت طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت طریقه باندې پابندي وو او هغه چې په کومه طریقه باندې او داس کړی دی چې په هغه طریقه باندې او داس وکړو او خصوصا دا درې اندامونه منزل مخ شو لاسونه شو خپې شول او مسح کول چې دا کوم قرآن ذکر کړی دی چې د دې په صحیح طریقې د احکاماتو سره پابندي وو نو او مخ ایک بار وینځل دا فرض دی ایک بار دا ځکه او درې 3 بار وینځل دا سنت دی زمانن د ټول بیان خلاصه دا و مخ ایک بار وینځل دا فرض دی لمدول او 3 بار وینځل دا سنت دی خو مخ چې مکمل مخ دی او د ګیرې خلال کول دا سنت دی ان شاء الله آئنده جمعه کا خیر زندگی وا فلاسو کی خبره کو الله رب العزت ما تعالی عمل کو توفیق نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين